طمئن فؤادك إن لك رب لأمرك قد ملك رب رحيم قادر يكفيك ما قد أشغلك طمئن فؤادك إن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنبياء شروع ده. رب کریم فرمائی لو کانا کچروی فیهما پدغ اسمان ازمکا کی آلہتن گن خدایان معبودان وی الا اللہ منا غیر اللہ غیر دا اللہ نا لفسدتا خامخا فاسد شوی بوی دا ازمکا و اسمان یعنی وران شوی بوی یو بویل چی زباران کوم بل بویل نکومای پا یو کور کی چی دو مشرانوی و کور رانیگی چی با یو ملک کی دو بادشایان شی سره جنگ کوي بیا ټولې دنیا ته بیا سوچ وکړه نو دا فساد چې ناراضي په یو طریقه باندې نظام روان دی نو بل خدای نشته بل معبود نشته بغیر د الله نه یو الله دی بس. رب کریم فرمایي فسبحان الله پس پاکی د الله لرا د شریک نه د الله داسې ذات دی رب العرش چې دی رب د عرش پاکی دا اللہ لرا عما دا وسنا یصفون یقولون چوی دا مشرکان بوتان اللہ سر شریکی لا یسألو تپوس بنشی کده دا رب ذوالجلالنا عما دا وسنا یفعلو چکی دا رب کریم یعنی عذابات را ولی سچی پیدا کیا سوک دمرا نر نشتا چی دا الہنا تپوسو کی وهم او حال داده دا مخلوق چه ده يسألونا تپوس بکولی شی ددینا عن افعالهم و اعمالهم دا افعالو ددینا دا اعمالو ددی تپوس بکیگی ام اتخذوا بل اتخذوا بلکی دینی ولید مشرکانو من دون اللہ سوا دا اللہنا آلہتا خدایانا قلت ورطو پیغمبر علیہ السلام هاتو راتلو که برحانکم پا دلیل ستاسو بانده پا دی عبادت دا بوتانو بانده یو دلیل روڑیا هادا دا قرآن کریم چه ده ذکر من مانا بیانو من بیان داغا چا ده معیه چه ما سر ده یعنی زما پا زمانه کی ده دی دا پارا او هغه چه تابیداری زما کیا تر روز قیامت کی داغی دا پارا خبر ده د ثواب د دی او د عذاب د دی سوک چې عمل کوي هغه تبا ثواب ملاويږي او چې عمل نه کوي نو عذاب به ورته ملاويږي و ذکر من د دا قران کریم خبر من په معنا د ما خبر د هغه چا قبلی چې وړاندې زمانه او بل اکثرهم بلکې اکثر د دینا لا يعلمون علم نلري الحق په حق باندې چې توحید دی فهم پس دی چی دی معرضون اعراض کون کی دی دا قرآن کریم نمخ اڑیا وما ارسلنا ما انافیا ندے لگلے منگا من قبل کا اڑان دستانا من رسول یو رسولنا الا مگر نوحی وحی بکولا منگا الیہی دی رسول لرا پدی خبر بانی انہو یقینا شانداد لا الہ نشتد لائق دا عبادت الا مگر آنا زیم فعبدونی پس زما عبادتو کیا دبوتانو عبادت پریدیا وقالوا گیل دا گیلا وی دا مشرکانا اتخذ الرحمن ولد رحمان ذات ولدن ولد لرا پدی خبر باندې لا ډیر زیات خفه دی غصه دی بار بار تکرار دا خبره سبحانه پاکی دا الله لرا دا ولدنا دی مشرکانو بویلا چې الملائکه بنات الله دا ملائک چې دی الیاذ بالله لوریانی دا الله دی رب کریم فرمائے بل عباد بلکہ دا ملائک چری بندگان دی مکرمون منا عزت ورکڑے شوے معزز دی عزت مندی دا ملائک دا سی مخلوق دے لا يسبقونه مخکوالے نکی پا الہ باندے بالقول پا خبرو کی ولا بالفعل او نپکارونو کی مخکوالے کیا وهم دا ملائک چری بی امره پا امر دا اللہ باندے یعملون عمل کیا مخالفت دالنا نکی قولا او عملنا تابدار دی یعلمو الى داس ذات دے چی علم لري ما بین ایدیهم آغا چی پا مخددی کی دی دا ملائکو یا دا مخلوقو چی امور دا آخرت دی کارون دا آخرت دی پا دی علم لري وما خلفهم آغا چی رست دا دین دی چی کارون دا دنیا دی ولا یشفعون دا فرشتی چی دی قدرت بنلری چی دی شفاعت اکی
الا مگر هغه چا په باره کې شفاعت کولی چې لمن دپاره د هغه چا ارتضا چې راضي وي الله تبارک وتعالی په کلمې سره. ابن عباس وایي کلمه د لا اله الا الله ده، په دې باندې راضي وي، دې ته بیا شفاعت شته. وهم حال دا دا ملائک چې دي من خشیته د یری د الله نه، یعنی د عذاب د الله نه، مشفقون خائفون یریدونکي دي، یریږي. اوس وی بالفرض والتقدیر که ملائک هم وایي چې زه خدای یم، هغې ته به هم جزا میلاویږي، هغې خو هېڅکله دا نه وایي، هسې مثال ورکړي بری تعالی. ومن هر هغه یو ملائکه یقول چې وایي منهم د دې ملائکو نه څه شی داسې وایي انی اله چې زه اله یم معبود یم من دونه بغیر د الله نه. نو رب کریم فرمایي فذلک پس دغه ملائکه قائل د دې انی الهنا چې زه اله یم دغه ملائکه چې دا وایي بالفرض والتقدیر داسې وایي خو نه نجزیه جزا به ورکو موږ دې فرشتې لره هم جهنم. نو کذالک لکه څرنګه چې دې فرشتې ته جزا ملاویږي چې دا وایي انی الهنا، نو کذالک همدغرنګې دې مشرکانو ته خو په طریق ولا سره نجزي جزا ورکو مونږ الله ویم الظالمین منا مشرکانو لرا. کذالک همدغرنګې نجزي جزا ورکو مونږ الظالمین ظالمانو لرا مشرکانو لرا. اولم یرو ایا ندی کتلی دی ایا نوینی دی عقیده نساتی الذین کسان کفرو چې کفر کړی دی ان السماوات یقینا د اسمانونه والارض د ازمکه کانتا او دا دواړه رتقا منا پیوست بندو دا اسمان وریدونه ازمکه شې نظر غونوله. نو اسمان ته ویل چې وریږه الله تبارک وتعالی و ازمکه ته ویل چې زرغونه شه. ابن عباس وی کانتا رتقا منا عطا سیب قطاده سیب دا ټول وی کانتا شیئا واحده دا یو شیو رتقا منا پیوستو. ففتقناهما رب کریم فرمای یعنی اسمان او زمکه منځ کې خپل منځ کې سره نښتي وو رتقا پیوستو. ففتقناهما ففرقناهما پس جدا کړه موږ دې دواړو لره. رب کریم فرمای وجعلنا من خلقنا پیدا کړی مونږه من الماء د اوبونه كل شيء هر شي لره حيا ژوندی هر شي. بل ذکر دی والله خلق كل دابه مما بری تعالی هر یو زنده سر هر یو زی روح پیدا کړی دی د اوبونه. وګوره كل شيء حیا دی اوبو کې مختلف رنگونه دي مختلف خوندونه دي. وګوره اندانو ته اوبو لاړ شي رنګ ته وګوره خوند ته وګوره ام ته اوبو لاړ شي رنګ ته وګوره خوند ته وګوره دارنګې انځر شو خټکی شو وغیره سیو شو. وګوره مرچکی ته اوبو لاړ شي څنګه خوند دي څنګه رنګ وي دارنګې کریله شو وغیره. دا دلایل د قدرت د باری تعالی دی. په یو اوبو باندې ټول شنه کیږي خوندونه او رنګونه هر څه جدا وي. افلا یؤمنون پس دی ایمان نروړي د په دې دلایلو د قدرت باندې. وجعلنا وګرځولي مونږه فی الارض پزمکه کې رواسي من جبالا ثوابتا غرونه مضبوطه ان تمیدا دا چې خوځیدا یا تقدیر لګوا لکای لا تمیدا د لپاره چې نه خوځيږي د ازمکه بهم په دې باندې ځکه مو دا غرونه پیدا کا. وجعلنا ګرځولي مونږه فيها په دې ازمکه کې فجاجا منا لارې فراخي. والفج الطريق الواسع بين الجبلين د غرونو په منځ کې هغه فراخ لارې ته ویل کېږي فجاجا لارې فراخې د غرونو په منځ کې. یو سبلا عامې لارې مونږ ګرځولې دي په دې ځمکه کې. ولې لعلهم یهتدون ښایيږي چې دي یهتدون لاره بیا مومي یعنی خلق خپل مقصد ته ورسیږي په دې لارو باندې. وجعلنا ګرځولې مونږه السما اسمان لره سقفا چت مو ګرځولې دی محفوظا منا ساتلی شوی د غورځېدونه یا محفوظ د شیاطینو نه. وهم دی چې دی دا کافران ان آیاتها ان آیات السماء آیاتونو د اسمان نه خو د اسمان نه چې سپوږمۍ دی سپوږمۍ ده استوري دی معرضون اراس کون کی یعنی سوچ نه کوي چې دا ګوره دا چا پیدا کړی دی. په دې کې هم دلایل د قدرت دی په وحدانیت د باری تعالی باندې دلایل د قدرت دی. وهو الذي دا باری تعالی غزاد خلق الليل چې پیدا کړی شپې لره والنهار او ورځې لره والشمس او نور لره والقمر سپوږمۍ لره. شپه کې یو فایده ده ورځ کې بل فایده ده سپوږمۍ کې بل فایده ده.
کلن هر یو د دینا فی فلکن پاسمان کې یعنی هر یو د سپوږمۍ ستورونه یا نور شو وغیرہ فی فلکن پاسمان کې یسبحون معنا لامبو وهی یعنی سیاحت کوي یسیرون سیاحت کوي ګرځي کسمک فی الماء لکه مې چې په بو کې ګرځي داسې رب کریم فرمای وما جعلنا ندی ګرځولې مونږه لبشرین د پاره د یو بشر مشرکانو بویل نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بارکه چې مونږ ورته انتظار کوو دی به وفات شي مونږ به دمه شو تینا جواب کوي رب کریم وما جعلنا ندی ګرځولې مونږه لبشرین د پاره د یو بشر من قبل وړاندستانه الخلد همیشواله په دنیا کې افهم متا ایا پس کچری وفات شي ته په دنیا کې دی خوشاليږي یعنی فهم پس دی چی دی الغالبون همیشه اوسیدون کی په دنیا کې استفهام انکاری دی لا یکونو کذالک دس نه د لکه څنګه چی دی وای خوشاليږي اوس قانون بیان رب کریم کل نفس ناری او نفس چې ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی نسب سکی ګوره روح نه کل نفس هر یو نفس چې دی الله ذائقه الموت سکون کې د مرګ دی ونبلوکم منو نختبرکم اختبار کو مونږ امتحان کو په نفس باندې بالشر په شر سره یعنی په فقر سره شدت سره یا ازمایو مونږه بیماری ور باندې راولو یا فقیری ور باندې راولو والخير او ازمایو اختبار کو مونږه امتحان کو والخير په غنا سره مالداري خډیر مالداري ورته ورکو فراغ ساری په یا صحت باندې ازمایو امتحان دی غریب ته ګورو چې په غربت حال کې صبر کوي کنه فقیر صبر کوي کنه بیا مالدار ته مال ورکو ګورو چې د الله شکر ادا کوي نه ادا کوي کنه رب کریم فرمای فتنه منا ابتلاء دا شیزونه مونږ ورته ازمیخ کو په دې باندې نو په دې مالونو باندې منازه گیا وګورئ تاسو افغانستان کې دا دومره لوی لوی کمانډران لیډران قریب و چې الیاذ بالله د خدای دعوی کړي وي دا ټول وګوره څومره مالدار او دا کورونه دا مال او حال دولت هر څه ورته بری تعالی تس نسکه نو دین سوچ او فکر پکار دی ویلینا مونږ لره ترجعون واپس کولای شي تاسو الله بعد الموت رست د مرګ نه واذا راك الذين كلچوين تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تیر شو ابي جهل هم ناستو فضحك وخندل خلق ته وګره هذا نبي بني عبد مناف و د بني عبد مناف پکور کې هم پیغمبر پیدا شو و خندل استهزاء وکا مسخره وکا آیات نازل شو واذا راك كلچوين تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الذين كسان كفروا چې کفر کړي لك ابو جهل وغيرها يتخذونك ما يتخذونك ننسي دي تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مگر هزوا منا سخريا فمسخرو باندې خپل درمیان کې بیا او بل ته ګورا خاندي وې داسې وې بیا هذا الذي يدعى شخص يذكر چې یادي الهاتكم خدایان استاسو په خبرو کې یعنی د عیب بیان استاسو خدایانو خرب کریم وهم دا کافران چې دی بذکر الرحمن په ذکر د رحمان ذات باندې هم دی کافرون کفر کوونکي خلق الانسان پیدا کړی شوی د انسان من عجل د جلتینا د تلوارینا قول د مجاهد صاحب ابن جریج او د قلبی صاحب سودی صاحب مراد تینا انسان آدم علیه السلام دی کله چې الله تبارک وتعالى دی کی روح واچول د روح ترنامه پورې راغې چې وی قتل د جنت میونو پاسې دغه سه ټوپیو په دې خپو کې خو سالا نو نو کړب شو پرې وته نو خلق الانسان نو دا طبیعت د اوس د زمانو کې یعنی اولاد کې هم اوس د جلتی دا تمام اولاد کې د جلتی پاتې د جلتی پراته ده خلق الانسان پیدا کړی شوی د انسان من عجل د تلوارینا یا نظر ابن حارث بارک راغلی هغه ویل چې امطر علینا حجاره من السماء مونږ باندې دا کانی ورو پیغمبر علی السلام عذابات راولا نو خلق الانسان پیدا کړی شوی د انسان من عجل د جلتین د تلوارینا سوریکم زرد چوبا خای ممتاز ہوتا نظر ابن حارث وغیرہ آیات منا علامات زما عذاب زما فلا تستعجلون پس جلد مغواړی تاسو زمان عذاب
بیا ولیدل په ورځ د بدر کې چې اویا کافران مردار شو ویقولون وای دا کافران متى هذا الوعد کله د وعده د عذاب ان کنتم کچره تاسو صادقین رښتینی لو یعلمو کچره پوی دی الذین کسان کفروا چې کفر کړي حين په وخت کې لا یکفون منا لا يدفعون چې قدرت بنلري چې دفع کی دي عن وجوههم د مخونو خپلونه النار اور لرا ولا عن ظهورهم او قدرت بنلري چې دفع کی دي اور لرا د شاګانو خپلونه ولا هم ينصرون قدرت بنلري چې دی ندي امداد وکړي یعنی کچره دی په دې جزاګانې مقدر دي لما طلب العذاب نبوي طلب کړي دي عذاب لرا لکه نضر ابن حارث چې طلب کړي وا بل تأتيهم بلکې راځي بدیل د عذاب یا د قیامت بغتة ناګهانا فتبهتهم منا فتحيرهما پس حیران بکی دی لره د عذاب د قیامت فلا يستطيعون پس طاقت بنلوي دی ردها واپس کولو د دی ولا هم ينظرون يمهلون نبوي چې دی له مهلت ورکړي شي ولقد خامخ په تحقیق سره استهزاء مسخري کړي شي تسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسخري کړي شي برسولین پر رسولانو باندې من قبل کا وړاندستانه خفکیګما ک پتا باندې مسخري کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاد زمانه کافران فحاق منا پس نازل بشو بدی باندې چا بچ مسخري کړي او رسول باندې چې مسخري کړي دي خلکو باندې منازل شو بالذین پاکستانو باندې سخیرو چې مسخري کړي منهم د دې انبیاء پورې ما مناس شی بنازل شو عذاب ما عذاب دا وسه کانو چې ودی به پاغي باندې یستهزئون مسخري کولو دي د مسخرو عذاب په نازل شو